السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د جوړو د دردو د لپاره املا د دردو د لپاره د ډیکسونو د لپاره چې کومه نقصه ده د حکیم فضل الله معروف استاد والا دغه نقصه موږ جوړو. دا وختي خو مې ما ویلې چې لوبان کوړیا خو دلته لږ راشه او ټایم ډېر نازک او نو ما نه هېر سو نو دا مې اوس جوړوله بیا راپیسو ما دا کوم ملګري نه وي هغو دپاره به ویډیو ته جوړه کړم چې دغسې نو دا هغه طریقه کار ده. 150 ګرام لوبان کوړیا مې جوړه کړې او تقریبا 300 ګرام موم دی پکې. موم نه دی عام موم سي پکې دي. نو اوله مې موم ورته پکې لاو کړې بیا مې وروسته لوبان کوړیا ورته پیساو کړه هغه مې ور اچول. دا مې اوس د کړي کې اچولي هلکه غوندې اور مې پسې لګولی. دا تقریبا 10 منټه به اوس داسې مسلسل دی پسې دا اور بلي دا چمچه به داسې پکې وی لړې وی 10 منټه داسې صحیح سو. او دې نه علاوه بیا دا داسې کله ولړې داسې پرېږدې زه اوس درته ښیم انشاءالله. اوس ګوره چې خړه هغه ښکاري که نه دا بیا وروسته هغه کچره لاندې پکې کښېني. هغه کچره چې لاندې کښېني که نه بیا به یې چاڼ کې چې چاڼ دې که بیا به هغه دا صفا تیل چې دي موم دا به بېرته کړي ته ورچې دا کړی به هم بېرته ورته صفا کې او بیا به هغه نه به د کنځلو تیل نه تیل که تیل کنځلو که تیل دا ما په خپل باستلي دي. دا خپل الحمدلله خپل ماشین مې دا خپل مې باستلي دي. دا تقریبا 750 ګرام دی ډبي سره 900 او تیل خالص 750 ګرام دی 3 پاوه صحیح سو. یو نقصې سره تقریبا 250 هغه کېږي. نو دا مغه کړي دا مسلسل انشاءالله چې 10 منټه پوره شي دې نه بعد بیا زه بل هغه درته ښیم انشاءالله بل پروسس بس دا 10 منټه داسې استه استه هغه پکې وایي هلکه غوندې اور به دې پسې لګولی اوله به موم ګرم کې بیا به هلکه غوندې اور پسې ولګوي بس 10 منټه به دا مسلسل داسې لړې 10 منټ 15 منټ 12 منټ دا مسلسل داسې ګوره دا به داسې لړې صحیح سو. دا یو پروسس سو. دا انتهایی قیمتي بهترین نقصه ده د دردونو دپاره خاص کر چا د ملا د ډیکسونو مسله یې د جوړو دردو کې زه ورکوم دا ورسره ورکوم دا د شپې له مخې مالش ته ورکوم او روغنچار ورته ورکوم د قانون مفردازه ثلاثه والا انتهایی تیزترین ریزلټ دی په دردونو کې د جوړو په دردونو کې خصوصي ډېر زیات مریضانو ته مې استعمال کړی ډېرې دعاګانې راکړي خاص کر دا سپینګیري نه د جوړو دردو مسلې سي ډېرو مریضانو ته مې ورکړل ډېرې زیاتې دعاګانې کوي. یو مریض و تقریبا 10 کاله مسله وه بیا مې دا نقصه ورسره ورکړله او 4 ملین مې ورسره وه دا 4 روغن مې ورسره ورکړه ملین 45 مې ورسره ورکړه مریض عضلاتي و او پیغام شفا سورنجان مرکب مې ورسره ورکړي و او داسې لږ عرضي درد کنټرول کولو دپاره ګولۍ مې ورسره ورکړې وې. هغه موږ اکثر عرضي درد کنټرول کولو دپاره پینیل یا داسې څه نور ګولۍ که نه ولې دا دردونو والا مریضان یې دی ډېرو زاړه دردونو والې هغو های سټیراید استعمال کړي هغه خو چې کله ترې په بندی بس بیا دوی برداشت نه خبره زیات باري بیا داسې موږ عرضي طور باندې دردونو کنټرول کولو دپاره چې داسې یو 2-3 ورځو دپاره یا 15 ورځو دپاره څه شی ورسره ورکوو یا 10 ورځو دپاره چې ده دغه وسي نو هغې کې دپاره موږ اکثر پینیل یا داسې څه نور شی بهترین لکه دردونو کنټرولولو والا هغه ورسره ورکوو. بقیه دا 3 نقصې مې ورته استعمال کړي الحمدلله. یو مریض ډېر زیات خوشحاله یو بل مریض راوستی هغه 12 سال دی ګوټلې تکلیف او 12 سال نه مسلسل علاج کوم مال به 10-12 سال کې تاسو علاج لګا ډاکټرانو نه کړی هغه لکه چیرې یو میاس مې چوټي دي کړي خو خاطر کدي مسلسل مې د دوايي نه خوړلې هغه ته مې نقصه دا نقصه ته جوړ مې کړه او تور مې کړه نو دا جوړول ما ډېر بهترین نقصه ده. الله د حکیم فضل الله معروف استاد ته جزا خیر ورکړي چې د موږ ته دا وښودله نو انشاءالله دا یو پروسس اوس دا بل بیا تاسو ته وروسته ښیم انشاءالله. دا اوس وګوره دی نه هغه پکې لاندې کېناستل دا پاسه هغه له پاسه راغله د شګې غوندې لاندې پکې کښېني اوس استه استه ورچاڼ کوه داسې استه استه سلو چې هغه پکې نه راځي داسې استه استه راځه پام کوه چې لاندې نه توی نیسي استه استه را مخې ته کړه واچوه استه استه اچوه دا ګوره دا تیل هم ترې بیل کړه دا خاوره هغه کې پاتې سوه یو سایډ ته لږ تیل دي او چمچ په مدد سره ترې رادې خوا کوو صحیح سو انشاءالله. دا وګوره هغه کم لوبان کوړیا چې و هغه هم ترې لرې کړه دا موم موږ سره صفا پاتې سو دا اوس بېرته دې ته ور اچوو دا ګوره دا م راونیو دا ګرم دي دا هم دې ته ور اچوو خو دا پلیټ څه ده که نه دا پلیټ به فورن ګرم مینځي که نه دا بیا وروسته موم پسې جام سي بیا صفا کېږي نه صحیح سو نیسه په لاس سره یې درونیسه صحیح سو دغه سو اوس دې ته موږ دا موم هم دومارې پکې ایښودل صحیح سو اوس به دې ته دا کنځلو تیل ور اچوو دا
د کنزلو تیل دی دا به بیرته دې ته ورګډ کړې. دا ګوره دا به بیرته دې ته ورګډ کړې. دا بیا دغسې جام شو دا تیل که نه دا اوس بیرته ایلې کېږي. دا به بس 15 منټ نه ده 15 منټ 10 منټ یا 15 منټ داسې نورو مزید هلکه غوندې اور به دې پسې لګولې او لړې به بس دا بیا هغه موم تیار شو. زه به اخر کې تخیم انشاءالله چې اخره کې څه شی ته تیارېږي. صحیح شو. دا خو مثال دا ګرم شي دا خو سوړ ده که نه بس 15 منټ به داسې لړې داسې ګرم شي بس لړې به داسې 15 منټ داسې چې دا په خپل منځو کې صحیح سره میکس شي داسې. دا ګوره ځینې خبرې په کتابونو کې لیکلي که نه نو دا نوي طلبه بیا غریبانان په شک کې شي بیا به دا څنګه کېږي بیا به دا څنګه کېږي خو چې عملي پریکټیکلي وویني که نه بیا ډېر خوشحاله لکه هغه بیا زړه نه شک وځي. نو دا استاد سره شاګردي کوي که نه دا بیا داسې عموما داسې نقصې جوړوم که نه په شاګردانو جوړوم. زه ورته ولاړ یم شاګرد ته وایم چې ته په خپل لاس جوړوه چې زړه دې مطمئن شي. نو دا خو اوس لکه خپل هغه کوو تاسو دپاره ویډیو هم درته جوړو چې د ملګرو ته فایده ترې وشي. اوس دا یو 10 منټ تکلیف موږ وکړو د ملګرو دپاره خو بس لکه هغه د فایده به ترې وشي. اوس دا نقصه موږ خپل هم جوړولی شو لکه هغه کې جوړوو مسلسل خو د ملګرو دپاره موږ دا تکلیف وکړو چې دغه 10 منټ تاسو دپاره هغه کوو نو ملګري به ترې زده هم کړي موږ به ثواب په وشي. نو داسې دا نور ملګرو نه موږ درخواست کوو چې تاسو شی جوړوئ خپل مطلب دپاره استعمالوئ هغه کوئ. داسې نه چې خالي سنې په کتاب کې لیکلي وو او پلار مې حکیم و دغه په کتاب کې مې لیکلي نه داسې یو شی خپل هغه کوئ چې وروره تا په خپله مریضانو ته استعمالوئ په مطلب کې استعمالوئ او خلکو ته فایده ترې کېږي او ته لکه پوره طریقې سره وښیې چې چا ته څه مسله پکې نه. صحیح شو. دا دوم سټیپس بس 15 منټ 10 منټ به داسې لړې بس بیا به یې راکته کړې. صحیح شو. دا دوم سټیپس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ته وګوره دا شی تیار شو. صحیح شو. دا اوس هم لکه نور یخ شي که نه بس دا واپس خپل موم شکل ته رسېږي. ګوره دا به چې هغه کې که نه دا به ور بیا ولړې. اوس د یو لاس کې مې موبایل نیولی یو لاس کې دا لړمه که نه داسې سوری یخېږي ګوره هغه کېږي دا واپس. ته ګوره بس دا شی درته تیار شو. صحیح شو. اور سره ورته وګورئ دا داسې کریم کلر شی راغی داسې لکه کریم غوندې شی ته جوړ شو. صحیح شو. اوس دا په کم بیماریانو کې استعمالولی شو څه طریقه استعمال ده هغه به زه اوس درته وښیم. دا پوره نقصه وګورئ. دا ګوره لوبان کوړیا 50 ګرامه موم 100 ګرامه تیل کا تیل یا د کنزلو تیل دا 250 ګرامه. طریقه خو مې پوره ته وښودله ترکیب تیاري دلته ګوره پاس مې هم لیکلی چې پوره دلته راسه د لیکلو طریقه سوه. دا په کم دردونو کې استعمالیږي. دا په هر قسم دردونو کې ورکوي. هر قسم دردونو دپاره جادو اثر ده. مجرب د یو 2-3 پیسې لګوي ډېر زیات سړي ته فرق میلاو شي. عموما دردونه خو سره ختم شي. کمر درد کمر د مورو مسله د ګردن د مورو مسله د پټو کې چاوي جوړو دردونه جوړو نه کړه کړه آوازونه راځي د ګوډنو درد ګوډنو کې دا ګریس ختم شي لکه ډاکټرانو ته ګردو هغه ګوټنې د وچې سوي دي د ګوټنو پټو کې مسله راغلي یا اډو کې بوره سوي لکه کله چې انسان په جسم کې کیلشیم ختم شي او سودا په جسم کې بړاو شي بیا اډو کې بوره شي سره خپل منځو کې رګړه خوري. فالج والا مریضانو ته ورکولی شي. جسم چې کوم ځای سون کېږي هغه ته هم ورکولی شي. که کوم هډوکي چې مات شوي او د هغه نه بعد هغه دردونه کوي صحیح کېږي نه په هغې کې هم استعمالولی شي. مثال هغه ځای درد کوي جلن کې هغې کې هم استعمالولی شي. نمونیا په طور باندې سینې کې هم استعمالولی شي او بل لکه سلا او هغو کې د استعمالولی شي. خاص کر کې موږ د ګوټنو د درد او د هغه دپاره استعمالوو. دې سره یو بله نقصه ده هغه د موږ استاد جوړه کړې خو ما نه ده جوړه کړې. انشاءالله هغه د بانډس والا نقصه ده کله زندګي هغه باندې یوه بېله ویډیو درته جوړه کړم هغه به ته ورچړاو کړم. صحیح شو. دا موږ خپل د مجرباتو نه دا اصل کې موږ د حکیم فضل الله معروف استاد هغه مجربه کړې وه هغه نه بعد موږ جوړه کړه. الحمدلله ډېر وخت نه زه په مطلب کې استعمالوم او ډېر زیاته مې استعمال کړه. ماشاءالله ډېر بهترین رزلټ ده. کم ملګري زده غواړي لکه خپل مطلب زینت جوړ کړي
جوړ دی چې موږ ته دې دعا کوي او موږ استاد فضل الله معروف استاد ته دې دعا کوي صحیح څه